دا وخت تاسو پروګرام ګورئ خیر خبر د پښتونخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو. امین مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو په هر ورځ ستاسو په وړاندې باندې په دغه پروګرام کې خیر خبر د پښتونخوا کې مختلف قسمه موضوعات درته راوړو. خو زمونږ هغه کتونکي کوم چې دا پروګرام هغه په روزانه بنیاد باندې ګوري نو هغوی ته به معلوم وي چې د تیر تقریبا 2-3 میاشتو راسې مونږ یوه هڅه شروع کړې ده په هفته کې داسې یو پروګرام مونږ خامخا هغه په ماحولیاتو را ترتیب کوو. په هغې باندې د ځان سره د مختلفو مذهبونو مسلکونو هغه ماهرین د پروګرام ښایست جوړو. د هغوی فکر د ځان سره اخلو چې که په پېښور کې یا په پښتونخوا کې یا په ټول ملک کې که په کم ځای کې هم څومره دغه شانتې د مذهبونو مشران دي نو هغوی هر تن په خپل مذهب کې د ماحول د ښه والي دپاره کوم قسمه ګامونه پورته کوي. نننی پروګرام هم په ماحولیاتو را ترتیب کړی دی. په دغه پروګرام کې را سره ملمانه ناستې کوي، دغه معرفت یې در سره کوم او پس له هغې به بیا د هغوی سره خبرې اترې پیل کوو او کوشش به نن کوو چې مونږ د کلین اینډ ګرین پاکستان چې کم فکر دی کم کنسپټ دی په هغې هم ځان پوه کړو. ځوان کل د ماحول په ښه کولو کې څومره ښه کردار لوبولی شي او پس له هغې بیا زمونږ د مستقبل داسې چیلنجز څه دي، مشکلات راته څه دي نو چې د هغې دپاره مونږ قدرمنو تیار یو. د خپلو ناستو میلمنو معرفت تر سره کوم. لومبۍ میلمنه زموږ د پروګرام ښایسته مسز رینا پیټریک، دوی په پرنسپل دي په ایډورډز های سکول پېښور کې د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. ویلکم میم. د دې نه علاوه زموږ یو ډېر محترم استاد د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې اسسټنټ پروفیسر بخت زمان یوسفزی صاحب چې په مختلفو که څومره هم دغه شانته موږ ټاپکس یاد کړو وخت تر وخته موږ رابللی دی، را سره پرې خبرې اترې کړي دي. خو د دې نه علاوه په ماحولیاتو د هغوی ډېر ژور فکر دی او په دغه اړه باندې خصوصي خپرونې هم په خپله ذاتي توګه هم وړاندې کوي. د دوی سره به هم خوندورې خبرې اترې کیږي نو که کولی شئ را سره خامخا په دغه پروګرام کې پاتې شئ چې د ماحولیاتو د اهمیت نه تاسو هم خبر کړي. د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. السلام علیکم سر، ستړي مشي درته وایو. مهرباني، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه مو کوو. زموږ اخرنۍ میلمه پنډت شام لال نیر، دوی د هندو پنچایت غړي دي په پېښور کې او که څومره موږ د امن د سوکالۍ دپاره کار یاد کړو د هغې دپاره کار کوي او د دې علاوه په ماحولیاتو کې هم خپله برخه کردار ترسره کوي. د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. ستړي مشي درته وایو. ډېره زیاته مننه کوو د ناستو میلمنو. لومبۍ پوښتنه د بخت زمان یوسفزی صاحب نه کوو چې دا کومه موضوع مو راوړې ده دا موضوع راته کوله وکړي او لږ مازغه مو پرې خلاص شي او راته معلومه شي چې ماحولیات او بیا په ماحولیاتو کې که موږ څنګه په وروستو وختونو کې وګورو نو حکومت پاکستان د مختلفو نومونو سره داسې مهم شروع کړل، هم د خیبر پښتونخوا او هم دغه شانتې په ټول ملکي کچ باندې د وزیر اعظم عمران خان لخوا کومې ته چې د کلین اینډ گرین پاکستان یا د کلین اینډ گرین خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شو. د دغې جاج به پکې اخلو چې د دې بنیادي توګه باندې کم فکر دی یا کم کنسپټ دی هغه څه او څرنګه موږ د ماحولیاتو سره د دې فکر د لارې مقابله کولی شو. بخزمان صاحب ډېره زیاته مو مننه کوو. که راته لږ دغه موضوع خلاصه کوئ او لږ راته په هغې باندې نظر واچوئ چې کلین اینډ گرین پاکستان د دې بنیادي توګه باندې مقصد څه و؟ ډېره مهرباني امین مشال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه کوم چې په دومره اهمه موضوع ستاسو مننه کوو موقع راکړه. ډېر خوشحاله اوسئ. څنګه چې تاسو خپل ابتدایي کلماتو کې وفرمایل چې خیر خبر د خیبر پښتونخوا د بده مرغه که موږ وګورو په چاپېرچل کې دا وخته د خیر خبرونه ډېر کم دي او د ظاهره د میډیا یو خپل مزاج دی نو د خیر خبرونه ډېر کم خرڅېږي چونکې خلک پکې کمه دلچسپي اخلي نو په دې وجه موږ ګورو چې د مرګ ژوبلې او د ډز ډوز او د دماکو دا خبرونه ډېر راځي. سنسیشنلیزم یا سنسني خیزي چې څه ته موږ وایو خو د خیر خبرونه ډېر کم راځي. اول خو ستاسو دغه هڅه زه ستایم چې
په دې حالاتو کې هم تاسو د خیر خبرونه راوړئ او خلکو سره شریکوئ. ډېره زیاته مننه. تاسو د کانسپټ خبره وکړه د کلین اینډ گرین، یعنی د صفا او شین. د دې نه مخکې تاسو چونکې خبره کوله چې مختلف مسلکونه او مذهبونو حواله تاسو ورکړه، زمونږ خو چونکې مذهب اسلام کې چونکې دا ویل کېږي چې الطهور شطر الایمان، مطلب صفایي چې دا د ایمان برخه ده. نو مطلب زمونږ خو تر هغه وخت پورې زمونږ ایمان مکملېدی نه شي تر څو پورې چې مونږ صفایي سوترۍ ته پام ورنکو. د کلین اینڈ گرین کانسپټ بنیادی طور اکیډیمیکلی چې کله موږ په دې باندې څېړنه کوو ریسرچ کوو دا دی چې دا ستاسو مازغو نه شروع کیږي. صحیح. مونږ دا وایو چې زرخیزه او چې کوم فرټایل مازغه دي ظاهر د هغې کې چې د نو فصل راټوکیږي، هغه بیا لویږي، هغه شین کیږي. نو د زرخیزه مازغو دپاره پکار دا ده چې هغې کې وخت په وخت داسې تپوسونه را پیدا کیږي چې بنده ماهرانو سره خبرې کوي او په هغې باندې هغې ته بیا علم راځي. بالکل. نو دې دپاره د ذهن زرخیزي چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري ده چې ستاسو مازغه چې دي هغه د شاړ نه وي. نو چې کله موږ د شاړو مازغو خبره کوو نو ظاهره ده شاړ مازغه خو چې دی هغه اوده. نو د دپاره ضروري ده چې مونږ ټول ایز ا نیشن به حیثیت قوم او یو انفرادي لیول باندې هم پکار ده چې زموږ مازغو کې دا کانسپټ راشي چې مونږ به د خپل چاپېرچل ښکلی کوو، ښایسته کوو به، دا به دې کې به شینوالی راولو. او شینوالی چې دی نو دا یو ریلیټیو ټرم دی. مطلب شینوالی دا نه دی چې مونږ به شنه بوټي صرف کرو. شینوالی مطلب دا دی چې څه ته مونږ سرسبز وایو. ډېر ښه، سبحان الله. ګرین ورته وایو، مطلب چې تاسو تر و تازه یې هر وخته. ډېر ښه، ډېر ټیک شوه. نو چې دغه کانسپټ کله موږ په ذهن کې راولو او زموږ ذهن چې دغه خیرازه شي نو ظاهره ده هغه بیا ریفلیکټ کیږي زموږ په چاپېرچل، زموږ په معاشره، او دغه څیزونه د کور نه شروع کیږي. یو طرف ته پکار دا ده چې ونې بوټي چونکې دا وخت اوس د پشکال موسم دی تیر شو او دغه مهم هم شروع دی، دغه هم د خو د دې سره سره د ماحول دپاره دا ضروري ده چې تاسو صفا سوتره هم ساتئ ځان. ډېر ښه. تاسو خو به ونې بوټي وکرئ خو د هغې خصمانه به څوک کوي، د هغې پالنه به څوک کوي، او چې ستاسو سره خوا و شا کې ماحول ګنده وي، خیرن وي، خیچن وي، نو خوند خو نه کوي که نه. نو پکار ده چې د خپل کور نه موږ شروع کړو، خپل کور، بیا خپله لاره کوڅه، خپل محله، خپل چم، خپل مالت، او بیا دغسې ورپسې خپل تحصیل، خپل ضلع، خپل ډویژن، خپل صوبه، خپل ملک، او بیا ټوله نړۍ موږ صفا سوتره کړو. ډېر ښه، ډېر ښه. هر کس پکار ده چې هغه د کم از کم په سیزن کې یو بوټی لګوي. او بوټي لګول صرف ضروري نه ده بلکې پکار ده چې د هغې د بیا هغسې پراپر یو طریقې سره خصمانه هم کوي. نو دغه بوټی د بوټي شکل کې هم کیدی شي، دغه بوټی د یو فکر په شکل کې هم کیدی شي، تاسو چاته سوچ ورکوي، دغه د یو نظریې په شکل کې هم کیدی شي چې تاسو یو کس ته یو پازیټیو تھنکینګ ورکوي، د مخکې تګ دپاره هغه ته یو موټیویشن ورکوي، یو تحریک ورکوي، او بیا تاسو هغې ته وخت په وخت هغې پالنه کوئ چې هغه تحریک، هغه موټیویشن، هغه فکر، هغه سوچ هم رازلمی کیږي، او دې سره سره هغه کس انفرادي سطح باندې او په مجموعي سطح باندې د معاشرې په شکل کې مخکې تګ دپاره ځان له لارې چارې چې دي هغه لټوي او یو اجتماعي ترقۍ طرف ته ځي. ډېر ښکلي انداز کې قدرمنو مونږ او تاسو په دغه فکر باندې پوه شو چې د کلین اینډ گرین پاکستان یا خیبر پښتونخوا دغه کوم مهم که شروع کیږي یا دغه په نوم که نور څومره نور هغه کوششونه کیږي، نو بغزمان صاحب هغه خبره وکړه چې یوازې بوټي کرل نه دي بلکې خپل ذهن داسې جوړول دي، د خپل ذات نه، د خپل کور نه شروعات اخیستل دي چې دغه شانتې زمونږ چې دی لاره هغه د ترقۍ طرف ته جوړه شي او مونږ په اجتماعي توګه باندې په دغه مهم کې قدرمنو برخه واخلو چې ماحولیات هغه راته جوړ شي، که هغه د ایر پلوشن دی، که هغه ځمکنی چې دی هغه پلوشن دی، که هغه څومره هم دغه شانتې الودګۍ دي چې د هغې دپاره هر تن چې دی په انفرادي توګه هغه کار وکړي. د دې نه علاوه چې دی موږ سره مسز رینا پیټریک ناسته را دوی طرف ته به راځو، دوی به راسره په اردو کې خبرې اترې کوي، نو کوشش به کوو چې په هغه هم بیا د پښتو څه نه څه پوائنٹس هغه تاسو ته ضرور رسو. میڈم اگر آپ بتائیں کہ ذاتی حیثیت سے آپ ہم جس طرح دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے سارے اسکولوں میں یہ ڈرائیو شروع ہوا ہے کہ سارے اسکولوں میں جتنے بھی طلباء ہیں تو اس کو مطلب اس بات پہ آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی مطلب جتنے پودے وہ لگائیں، تو آپ اپنی حیثیت سے کیا کر رہی ہے؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہاں تک اسکولوں کی بات ہے تو ہم تقریباً 5-6 سال مجھے ہو گئے ہیں ایز یعنی کہ پرنسپل کام کرتے ہوئے. تو ہم ہر سال جو ہے مارچ میں اور پھر یہ
सितंबर अक्टूबर में बच्चों से प्लांटेशन के जी। हवाले से काम करवाते हैं, क्योंकि हम आजकल हर जगह पे आपको पता कच्ची जगह नहीं होती, मिट्टी बिल्कुल वाली सही कहा। जगह नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, उनके लिए, ताकि उनको पता हो कि पौधों को लगाना कैसे है और फिर उनकी हिफाजत क्या करनी है और क्यों अहम है। हम उनसे कहते हैं कि वो अपने अपने गमले तैयार करके लाते हैं, उसमें पौधे लगा के लाते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं और उसके अपना नाम और अपनी क्लास लिखते हैं, ताकि जबरदस्त। उनमें एटलीस्ट ये तो पैदा हो सके कि अगर नहीं है कहीं भी मिट्टी तो हम अपना हिस्सा डालते जाएं कि किस तरह हम इसको क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं। قدرمنو ډیره زیاته ضروری ده چې طالب علمان په دغه مهم کې ځوان کول په دغه مهم کې د ځان سره هغه عمل کو. او زه اکثره وخت قدرمنو ته یوه خبره کوم چې د کورونا وایرس چې څرنګه را باندې رالو ذهني طور هغې ته تیار نه و او بیا چې دی نو ټوله نړۍ یې په خپل گرفت کې واخیسته. دغه شانتې یوه ویره د ماحولیاتو ماهرینو څرګنده کړې ده چې د کال 2015 نه تر 10 پورې یا په کال 2015 کې هم دا ممکنه کیدی شي چې د اوبو کچه هغه ښکته لاړه شي او د دې غټه وجه د بوټو کټ کول دي. نو که موږ او تاسو نن دغې ته کینو چې یاره 15 کاله پس خپل مستقبل هغه جوړو که نه دغه ښکلې کائنات د رب کائنات دا ورانو، نو دا د هر تن په لاس کې دی. رب چې دې ښکلې کائنات راته راکړی دی اوس دا ساتل زموږ او ستاسو ذمهواري ده. پنډت شام لال نیر طرف ته راځو. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو هم چې راته مو وخت راکړی دی، راته راغلي یې. تاسو په خپله برخه کې څه کوئ؟ د ځان سره ملګري هغه چې دی نو راخلی کم کم ځای ته ځئ د بوټو د کروندې دپاره څه کوششونه کوئ؟ تھینک یو مشال صاحب. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح گرین اینڈ کلین کریں گے اور شجرکاری کریں گے. جی تو آپ دیکھیے کہ انیشیٹو تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لے لیا ہے اور بلین آف ٹریز کا انہوں نے ایک اسکیم بنا لیا ہے. جی تو انشاءاللہ بھگوان نے چاہا تو ہم اپنی اس مہم میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ سٹیپ لے لیا ہے. اور یہ جو صفائی پوترتا ہمارے ہاں کہتے ہیں پاکنس جسے کہیں گے آپ، صفائی بہت ضروری ہے، بڑی امپورٹنس ہے اس سے. ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر کمیونٹی میں اور ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے میں ایک صفائی، صاف ستھرا اور پاکنس شو کریں اور اپنائیں. صحیح. تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاکستان کا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ اسکیم اپنے گھر سے شروعات کریں، ہم اپنے محلوں سے شروعات کریں. ٹھیک شو. پاک اور صفائی رکھنے کے لیے گلی کوچے میں آپ دیکھیے کہ جہاں دیکھیں کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا گند یا کوئی ایسا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے اپنے محلوں کی کوئی ایسی کمیٹی بنائیں جس میں ایک معزز لوگوں کو رکھیں، وہاں کے رہنے والوں کو، صحیح. تاکہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں صفائی کا نظام قائم ہو جائے. دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده. تاسو چې کومې خبرې طرف ته اشاره وکړله، زه د بغزمان صاحب خبره وکړم چې موږ به په کلاس کې په دې خبره باندې اماده کولو چې یاره تاسو بوټي راوړئ په دا ډپارټمنټ کې ګورئ که یو گمله چې دی نو ډالۍ کړئ. بغزمان صاحب داسې به وه موږ به چې دی بیا ملګرو بوټي وام غستل، هغه به م رومړل، هغه به م لګول. زما خیال دی چې اوس په هغه یونیورسټۍ کې ډېرو ځایونو کې داسې بوټي هغه موجود دي چې هغې لکه زمونږ کرلی شوي بوټي. مونږ دا وایو چې لکه تاسو په هندو مذهب کې پېښور کې تر اوسه پورې څه مو کړي دي، د ځان سره مو کوم قسمه کسان راغستي دي د بوټو د کروندې دپاره مو لکه څومره خلک چې دي د ځان سره هغه کنوینس کړي دي؟ اصل میں شروع سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ہاں تو ایک یہ بوٹا لگانا بہت ہی عبادت سمجھی جاتی ہے، جیسے ایک پیپل کا درخت ہے. جی ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کے بعد نیم کا درخت ہے وہ ہم نے لگانا ہے. اس کے بعد کیلے کا درخت ہے وہ ہم نے لگانا ہے. لیکن جہاں تک شجرکاری ہے ہمارے دھرم میں اس کی بڑی ہی امپورٹنس ہے اور ہم لگاتے ہیں، اس کو اپنا ایک دھرم سمجھتے ہیں، اپنی فرض سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں. اور جیسے کہ اب ہم نے اپنے پاکستان کو گرین بنانا ہے، صحیح. پاکستان کو گرین بنانے کے لیے ہماری شجرکاری بہت ضروری ہے. گھر گھر میں پودا لگے
آپ دیکھیے کہ جب ہم بائی ایروپلین آتے ہیں کسی شہر میں آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتے ہیں تو اوپر سے ایک اچھا ماحول ہمیں ملتا ہے, صحیح, بہترین ماحول ملتا ہے. ایک وادی جیسے پشاور کی وادی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں ہمیں تمام گرین نظر آتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس جو ماحول ہے اس کو زیادہ ڈیولپ کریں, گرین لائیں, کلین لائیں, تاکہ ہمارے ملک. اچھا دوسری بات ہے اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس میں ہماری صحت کا بھی بہت بڑا وہ ہے اس میں کہ ہماری صحت بھی. په دې کې قدرمنو هیڅ شک نشته دی. مونږ اکثر وخت زه په خپل پروګرام کې اکثر د عمل باندې زیات چې دی هغه فکر او زور هغه ورکوم چې لکه مونږ سره ملګري هغه په دې خبره کې هغه مل شي او مونږ سره دا خبره ومني. قدرمنو خبرې ترې نور هم دي خو اخلو یو وړه شاته دمه دغه دمې نه پس چې راشو بیا به د ماحولیاتو په هکله باندې خبرې ترې کوو. ستاسو ملګرتیا دې راسره وي. ټولو خلکو یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او د نننۍ موضوع مو دا چې په ماحول کې څرنګه عام وګړي خپل برخه کردار ترسره کولی شي. د ماحولیاتو په هکله باندې مو درته نننی پروګرام را ترتیب کړی دی. بغزمان صاحب طرف ته راځو او چې لکه که زه یاد کړم نو د ټولو نه مهم وختي څنګه تاسو خبره مو کړله چې فکر ورکول دي. نو مونږ ستاسو نه دا خبره زده کړې وه چې یاره که تاسو د چا حجرې ته ځئ نو د ځان سره بوټي واخلئ چې هلته کې وکرئ او که دغه شانتې د مټۍ وغیره اخلئ خو ځان سره یو بوټي هم واخلئ. هغه مهم چې دی نو مونږ ستاسو نه زده کړی دی. تاسو په خپله ذاتي توګه هم چې چېرته ځئ نو ځان سره بوټي چې دی لکه خامخا وړئ. د بوټو سره زیاته مینه لکه دومره ولې ده؟ زما په خیال مشال صاحب کم خلک چې نیچر طرف ته د هغوی هغه ټینډنسي زیاته وي یا رجحان زیات وي یو خو دا ډېر سافټ خلک وي, دا بې ضرره خلک وي, دا مثبت سوچ والا خلک وي. چونکې دغه ګرینري چې کوم ده او دغه فرټلایزیشن چې کوم دی د دوی په ذهن کې د وختي تاسو د آلودګۍ قسمونو خبره کوله نو دې کې یو بنیادي چې کوم قسم دی هغه د ذهني آلودګي او ذهني آلودګي په دې ختمیږي چې ځان ژوندی په ځمکه خښ کړه لکه تخم. ډېر ښه. ځان ژوندی په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه. چې کله موږ خپله انا خپل ایګو او خپل د ذات نه بهر راوځو نو بیا موږ د نورو خلکو سوچ کوو. نو ځان به ماینس کې د نورو خلکو سوچ په شروع کې او کله چې ته د نورو خلکو سوچ شروع کې نو ظاهره د قدرت نظام داسې دی چې هغه به ستا دپاره بیا ښه سوچ کوي. صحیح. ځکه خو الله تعالی فرمایي چې تاسو په ځمکې والا خلکو باندې رحم وکئ, اسمان والا به په تاسو بیا رحم سبحان الله. ټیک شوه. نو بوټي اوړلو یا کور زه دام کوم چې زه به چېرته هم لاړ شم داسې نو چې په نرسرۍ خوا کې چېرته تېرېږم نو ځان سره یو دو بوټي هغه دی څه پکې ولګي څه ونه لګي د موسم وجې نه, خو دا دی چې هغې سره ستاسو یو اټیچمنټ جوړ شي. ستاسو وړلی شوی بوټی که چېرته لګېدلی که نه نو هغه تاسو چې څنګه خبره وکړه که تاسو ګلونه یوسئ, بوکه یوسئ, مټۍ یوسئ, فروټ یوسئ, خو ختم شي. دا بوټی چې دی څنګه دا بوټی رالویږي نو دې سره سره ستاسو هغه سره هغه تړون, هغه تعلق, هغه اټیچمنټ, هغه اسوسییشن چې دی هغه هم رالویږي. تاسو به کتلي لکه چونکې تاسو هم دغه شوق کوئ که تاسو چېرته یو بوټی کرلی چېرته چا حجره کې یا پټي کې یا کور کې تاسو چې لاړ شئ اول مو په هغه نظر پرېوځي. صحیح وایه. بوټي چونکې د بچو غونته کې په دې ډېر زیات ریسرچز شوي دي او اوس ریسنټلی په دې ملیشیا کې یو ریسرچ شوی دی چې یو کس دوه بوټي لګولی دي د انډور چې کوم پلانټس دي په کمره کې لګولی دي. دا ریسرچ پبلش دی. صحیح. هغه چې دی هغه یو بوټي ته راځي په هغه لاس وایي, اوبه پې اچوي او ګوډ موډ ورته کوي او د مینې خبرې ورسره کوي څنګه چې انسان سره بنده خبرې کوي. او هغه بل کونه کې هم هغه رنګ بل بوټی دی هغه ته چې دی سهار راشي غوسې ورته وکړي, اوبه ورته نه اچوي, په بد نظر ورته ګوري. هغه چې کم ته دی په بد نظر ګوري, کم ته غوسې کوي, سپورې ستغې وایي, بوټی وچ شي.
دا بل چې دی کم سره چې دی مینه کوي په مینه ورسره خبرې کوي اوبه ورته اچوي هغه چې دی نو هغه لوی شي لویږي او نو ښکلي مطلب کېږي. دا دی چې دا خو مونږ ګوره هغه بنیادي ساینس کې به مونږ دا ویل چې بوټي چې دی دا ساه اخلي مطلب دا یو ژوندی څیز دی صحیح. نو ګوره بوټي هم په مینه باندې پوهیږي که نه ځکه خو شاعران وایي چې یوه مینه زه بېتوله ورکومه نور حساب ساتم جانانه زه د هر شي نو که تاسو بوټو له هم مینه ورکوي او بیا ماحول له څنګه چې نیر صاحب خبره وکړه چې د موجوده حکومت دا یو ډېره غټه کارنامه ده جی اگر چې سیاسي مخالفینو په دې مختلفو حوالو سره تنقیدونه هم کړي دي خو 2 کاله مخکې چې کوم بوټي لګولی شوي دي بیا پروس کال چې کوم لګولی شوي دي تاسو وګورئ او اوس دې ځلې بیا هغه ډرایو شروع دی تاسو وګورئ چې په دې ناردرن ایریاز کې په دې نورو علاقو کې کوم ځای کې چې هغه للمې ځمکې به وی دي جنوبي اضلاعو طرف ته هغه اوس را شنې کېږي لګیا دی تاسو چې بره نه کله وګورئ که نه ایریل ویو چې د دې واخلئ نو تاسو ته یو واضحه فرق ښکاري صحیح خو دې دپاره زمونږ تجویز به دی چې لکه تاسو وګورئ چې څه موده وړاندې که مخکې به مونږ زمونږ غنم به خپلو زمونږ دالونه به خپلو زمونږ سبزیانې به خپلې وي زمونږ نور شیزونه به خپلو اوس تاسو وګورئ چې بنیادي شیزونه چې کوم دي لکه مثال په طور دالونه دي پیاز دی ټماټر دی الوګان دي دا مونږ د بهر ملکونو نه ولې راغواړو مونږ پلازې جوړ کړې مونږ هاوزینګ سوسایټیز جوړ کړل مونږ هغه پټي چې کوم دي هغه په د نورو کمرشل پرپزز دپاره استعمال کړله د هغې وجه دا ده چې کوم دا زمیندار خلک دي دوی ته هغه انسنټیوز نه میلاویږي حکومت له دا پکار دي نورو ادارو له دا پکار دي چې دوی انکریج کړي دوی له پراپر ریټس ورکوي دوی له سهولتونه ورکوي د دوی مال منډو ته د را رسولو دپاره انفراسټرکچر ورکړي کمیونیکیشن نیټورکس ورکړي نتیجتاً به څه وشي چې دغه پلازې دغه هاوزینګ سوسایټیز به لږې کمې شي نو بیا به موږ د کلین اینډ ګرین پاکستان طرف ته لاړ شو خبرې ټولې خو په دغه کې زما چې زړه ته کومه خبره زیاته ولګېده او زیاته خوښه شوه هغه د ذهني آلودګۍ متعلقه زه یم که نور ملګري م راسره په دغه کې خپل فکر هغه شریک کړي چې ذهني آلودګي موږ چې دی لکه څرنګه ختمولی شو ذهني آلودګي لکه دا یو اوم که موږ د بحث موضوع کیږدو نو په دې باندې ځان له چې دی که ګنټې کیږدو نو هغه به کمې شي مسز زرینہ پیٹرک صاحب اگر آپ بتائیں جس طرح بغزمان صاحب نے ذہنی آلودگی کی بات کی تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب ہم آلودگی کی یا ماحول کی بات کرتے ہیں جب ہم ماحول کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ اپوزٹ جو ہے اس کا آلودگی ہی ہے تو جب ہم اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سبزہ زار ہو تاکہ ذہن کو سکون ملے کیونکہ جب ہم آنکھوں سے کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے اس کے حوالہ میں آپ کو دیتے ہیں اس طرح کہ جب ہم بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے جب پانی کو اور خشکی کو الگ کیا اس کے بعد اس نے 6 دن کام کیا مسلسل جس میں پرندوں کو جانوروں کو ہر چیز اس نے بنائی بڑی خوبصورت چیز بنائی اور ہر چیز کو ایک شام کو جب ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا اچھا ہے اور پھر 6ٹھے دن اس نے انسان کو بنایا اور کہا اچھا ہے اور پھر انسان کو اس نے باغ عدن میں رکھا جو ایک خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ درخت تھے سبزیاں پھل اور نہریں تھی اور ان کو سیراب کرنے کے لیے یہ کہ خدا نے بہت خوبصورت ہمیں ایک ماحول دیا لیکن رفتہ رفتہ ہم نے اسے آلودگی میں کنورٹ کر دیا اب ذہنی آلودگی کی بات اس وقت کرتے ہیں ہم جب ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں اکساتا ہے کہ ہم بے ایمانی کریں ملاوٹ کریں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری جب ہم اپنے کسی بھی کام میں ایماندار نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی آلودگی نہیں ہے ہم ذہنی طور پر جسمانی طور پر معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آلودہ کر چکے ہیں کیونکہ ہم خدا کے احکامات سے بہت دور ہوتے گئے ہیں اور جو پیمائش کا پیمانہ اس نے دیا اس کو ہم نے درگزر کر دیا ہے ہم جو چیز 10 روپے کی ہے اس پہ 20 روپے دے کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے بڑے جوش ہوش سے اپنے آزادی کا دن منایا ہے کیا میں سوال یہ کر سکتی ہوں ان سب سے جو اس دن سڑکوں پہ امڑ رہے تھے کہ انہوں نے کتنا اس بات کا خیال رکھا کہ ان کی پی پاں سے پاں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں کتنے مریض ہیں جو ڈسٹرب ہوئے ہیں کیا یہ ہمارا پاکستان ہے ہمیں اپنی ان ساری آلودگیوں سے پاک کرنا ہے ذہن جس سے یعنی کہ شور شرابہ بھی جو ہے وہ آلودگی کی اور اس سے آپ کو پتہ ذہنی تناؤ ہوتا ہے اور جب ہم ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے
एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने लिए अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम इन चीज़ों से पाक होकर पूरी यकसुई के साथ, यगानगत के साथ वो सारे काम जो हमें सपुर्द किए गए हैं उनको हम वफादारी और ईमानदारी से कर सकें. بغزمان صاحب دا داسې ویلی شو چې لکه دا هم کیدای شي چې یو سیاسي هغې د ذهني الودګۍ متعلق خو زه لکه دا هم لکه یو سوچ کولی شم چې څنګه یو کوشش شروع کیږي نو بل سیاسي ګوند وایي چې نه یار لکه دا خو که کامیاب شو نو د پې نوم جوړ شي نو دا هم ذهني الودګي ده. نو ذهني آلودګي ختمولو ټول نه ښه طریقه خو دا ده چې موږ د نیګیټیو تھینکینګز چې څومره دي هغه د موږ خپل ذهن نه وباسو او پازیټیو سوچ دې کوو او هر څیز ته د موږ مثبت نظر سره ګورو. نو دې ځای نه به دا شروع شو. بل میډم ډېره ښه خبره وکړه چې لکه کله موږ کې دننه یو آلودګي وي که نه ذهني آلودګي چې کله وي زموږ ذهن صفا نه وي، هغه کې مثبت خیالات نه وي، سازشونه وي پکې، کانسپیریسیز وي پکې او ټول ګند پکې راجمعي، هغه بیا ریفلیکټ کیږي بهرم مونږ چې دی دغه پیپ هم بیا مونږ کوو، بیا مونږ شیزونه ماتو، که چا بوټي کرلي هغې ته هم نقصان رسوو، که چېرته مطلب هر روانې مونږ کوو. نو چې دننه مونږ کله صفا یو، ذهني آلودګي زمونږ نه یو، ظاهره ده زمونږ په شخصیت کې به یو نکار راځي، ښکلی کیږي به. پنډت شام لال نیر صاحب د ذهني آلودګۍ خو مونږ چې دی نو بیانو ماحولیاتو باندې خبرې ترې کېږي، خو دا بغزمان صاحب یو ډېرې ښکلې خبرې طرف ته اشاره وکړله چې ذهني آلودګي څه ګڼئ چې ذهني آلودګي څرنګه ختمولی شو، په نصاب کې کار وکړو، څنګه چې تاسو لکه پنچایت هغې مشري کوئ، دغه شانتې چې دی لکه جرګې را جوړې کړو، ځای په ځای باندې خلکو ته آګاهي ورکړو، څه لکه حل یې څه پکار دی؟ ذہنی آلودگی کو ہم یہ اسی طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے ان کے ذہن کو اور ایک ایسی باتیں ان کو سکھائیں شروع سے ہی کہ ان کے ذہن میں یہ آلودگی ہی نہ رہے. اگر ایک بچے کی اچھی تربیت ہم کریں گے تو اس کا جو ذہن ہوگا وہ بھی پاک ہوگا، وہ بھی صاف ہوگا، اس میں آلودگی نہیں ہوگی. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ اپنے گھر سے یہ شروعات کریں، تب ہمارا بچہ ایک اچھے ذہن کا مالک ہوگا تو وہ آگے جا کے کبھی بھی آلودگی کو نہیں اپنائے گا. ڈیر خواہ یہ بات ہے کہ اور اب اس کو اپنے دور کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں ایز اے پنڈت جو آپ سے کہوں گا کہ ہمیں جب مندروں میں ہم پرچار کرتے ہیں یا مسجدوں میں کرتے ہیں یا چرچ میں کرتے ہیں تو اس چیز کا ہم وہاں پر بیانات کریں اس بارے میں کہ دیکھیں ہم نے کسی کے متعلق برا نہیں سوچنا، ہم نے کسی سے حسد نہیں رکھنی. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے جو قوم ہے، ہمارا جو خاندان ہے، ہماری جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ خراب ہوگا. تو اس آلودگی کو ہم نے اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ہم اس کا پرچار کریں اپنے مقدس عبادت گاہوں میں بھی جا کر. بغزمان صاحب، پنډت صاحب چې دی د مقدس ځایونو هغه ذکر وکړو چې که هغه زموږ منبر دی، که هغه چرچ دی، که هغه مندر دی، هر مذهبي پیشوا یا مشر هغه چې دی د خپل حد کوشش کوي چې عوامو ته هغه رڼایي وررسوي، آګاهي وررسوي. موږ د ډېر وخت نه ګورو لکه هغه چې دی په دې باندې زیات کار شروع شو په انوایرمنټ باندې، خو بیا هم د خلکو هغه رویې چې دی نو په مسجد کې یو شانتي او بهر چې دی نو بل شانتي. دا څه وجه ده چې دا څیز موږ ډېر زر نه اډاپټ کوو؟ هغې وجه دا ده مشال صاحب، لکه که زه اوس تاسو ته مسلسل لګیا یم که نه چې بوټي کرئ او نیګیټیو سوچ مه کوئ، د بل دپاره ښه سوچ کوئ، د دې به بیل امپیکټ وي. خو که زه تاسو ته هم چې راځئ چې بوټي کرو، زه تاسو نه مخکې شم او تاسو ما پسې شئ، نو تاسو به وایي چېرې دی په خپله ګوره بوټي هم کري، دی بل دپاره ښه کار هم کوي، د خیر ښېګړې کار هم کوي، نو تاسو به خامخا اخلاقي طور چې دی ایز ا کشر به بیا ما فالو کوئ. خو چې کله تاسو ګورئ چې زه تاسو ته ووایم چې بوټي کرئ او خپله زما دې طرف ته خیال نه وي، د هغې بیا امپیکټ هغسې نه جوړېږي. موږ له به پرو اکټیولی په دې کې خپل کردار ادا کول پکار دي. زموږ چې کم موږ ته دا ویناوال دي که نه چې موږ ته نصیحتونه کوي، موږ ته مشورې راکوي، موږ ته لیکچرې راکوي، چې دا دی له به خپله اول کول پکاري، ځان به رول ماډل جوړول پکاري. ظاهره ده چې موږ به بیا دی فالو کوو. څنګه پنډت صاحب خبره وکړه چې موږ خو به د ماشوم تربیت وکړو، ته به مو کې زه به مو که موږ ټول به وکړو، خو انسان چې دی هغه د ماحول نه هم ډېر څیزونه اخلي. څو پورې چې ستاسو بهر معاشره، سوسایټي، سماج چې کوم دی هغه
مثبت شوی نه پوزیټیو شوی نه ته به ډېر ښه تربیت ورکې ماشوم ته په کلاس کې سبق مخې کور نه به هم هغه ته نصیحت وکړي خو چې هغه بهر لاړ شي ظاهره ده چې موږ ځان د دې سوسایټي نه ډیټیچ کولی نه شو موږ به په دغه معاشره کې ژوند کوو د دې حل دا دی چې هر سړی د په انفرادي طور دا ذمہواري وګڼي چې زه به ځان ښه کوم زه به خپل بچی ښه کوم زه به خپل زلمی کول ښه کوم او بل دې هم دا وکړي نو ظاهره ده چې یو اجتماعي طور به دا کار په مخه بوتلی کېږي ادروایز به داسې چې هر سړی به سولو فلایټ کوي زه به وایم چې ته ځان ټیک که ته به وایې چې زه دې ځان ټیک کړم او خپله به نه ټیک کېږو او یو بوټي د پروت نو دا بو چې دا به بغزمان صاحب کوي او چې دا به امین کوي او دا بو چې نه پنډت صاحب کوي او بل بو چې نه دا مونږ خو دلته داسې هم کتلی چې مونږ بوټي وکړو خلک راشي UEC او یو واقع چې دی نو بالکل هغه مخته شوی مو ډېرې واقع داسې شوي نه یو خو دا ده که نه چې لکه وی باسي او وی غورځوي بعضې دی چې لکه ما داسې کسان بیا وکتل چې لکه یار دې ځای مونږ بوټی کرلی زه یې ووینم که نه چې لکه هغوی هغه بوټی وباسه هغوی وایي چې یاره وایي زه غشتلی نه شم نو ما خپل کور وکړه زه ورته هم زه بس دا دې ښه کار وکړه زه به بل وکړم ډېر ښه خو لکه دا ښه خبره ده چې ضایع نه شي خو دا ده چې ته وباسې او وی غورځې نو دا زیاتې دی بیا دغه خبره ده چې لکه بغزمان صاحب خبره وکړله چې که څوک خبره کوي نو چې هغه د ځان سره ملګري ملکي په دغه کې چې راځئ او زموږ مشرانو هغه به اکثر خبرې کولې یو وي چې راځئ چې پې ورځو او یو وي چې راځئ چې پې ورځئ یا پې ورځه بس ورځه که نه نو لکه دا ضروري دا ده چې په دې کې د ځان سره ټول ملګري هغه په شریکه توګه باندې هغه روچت کو نو خبرې ترې مو روانې دي مسز رینا طرف ته راځو نصاب میں ہم کتنا مطلب اب اس کی ضرورت ہے کہ اس میں مزید لیسنز ڈالیں اور بچوں کو مطلب ماحولیات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور تقریباً آلریڈی جو اچھی بکس ہیں اس میں یہ شامل ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کی ڈیفینیشن ہے پھر بچوں کو ساری چیزیں یہ ہم بتا بھی رہے ہیں اور اس کے متعلق بہت زیادہ اور زیادہ ضرورت ہے کہ نہ صرف سبق کی حد تک ہو بلکہ ان کو پریکٹیکل ایکٹیویٹی ایسی کروائی جائیں کہ وہ اس میں ان کی انوالومنٹ خود ہو. آپ کرواتی ہیں؟ جی ہاں بیک کو ہم کرواتے ہیں اور ہر فرائیڈے ہماری جو ہے ایکٹیویٹی ڈے ہوتا ہے اور اس میں ہم ماحولیات کے متعلق ڈفرنٹ ہوتے ہیں. کبھی ماحولیات کے متعلق ہو گیا, کبھی پیس کے حوالے سے ہو گیا, کبھی یعنی کہ جو ہماری انسان کی ضروریات ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے متعلق ہم کرواتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ابھی سے جب وہ جیسے جیسے بڑھتے ہیں ان میں یہ اویئرنیس آئے. اور اب صرف پودے لگانا ہی جو ہے وہ صرف اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے کہیں بھی تو وہ اپنے جو ریپرز وغیرہ وہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیں یا اپنے بیگ کے پاکٹ میں رکھ لیں تاکہ ادھر ادھر گندگی نہ پھیلائیں. تو یہ جب ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو کام کرواتے ہیں تو وہ کرتے بھی ہیں اور پھر یہ ان کا تاحیات ان کی ذہن میں یہ چیزیں رہتی ہیں. اور نصاب میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر سبق سوشل اسٹڈیز میں, اردو کے سبجیکٹ میں یا انگلش میں جہاں بھی ممکن ہو سکے اس طرح کے ان کی ذہنی توسط کے مطابق شامل کیا جائے تاکہ ہم اور زیادہ جو ہے اس آلودگی سے باہر نکل سکیں جس میں ہمیں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم پاک صاف آکسیجن نہیں حاصل کر پا رہے. ابھی آلودگی سے کس طرح نمٹایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, ابھی جو ہے ان دنوں میں جیسے ہم اس ایک بہت بڑی وبا کا سامنا ہے ہمیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے SOPs جاری ہوتے ہیں اس کو فالو کریں. اور میں یہاں پہ آج بیٹھی ہوں, میں اس چینل کے ذریعے یہ بھی لوگوں کے کل کو جب اسکول کھلتے ہیں تو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ٹیچرز جو ہیں یہ سب کوآپریٹ کریں اور اس طرح جن کے جب وہ ماسک پہنیں گے تو اس سے بہت حد تک ان کے اندر آلودگی نہیں جائے گی, وہ انہیل نہیں کریں گے. اور جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بہت حد تک ہم اس پہ قابو پا لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں تک کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا, کبھی تو اسی سے ہم ابھی تک اس وبا کا بڑی جوان مردی سے مردانہ وار ہم نے مقابلہ کیا ہے. اور ان دنوں میں اسی پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم ان SOPs کو فالو کرتے رہیں. بغزمان صاحب زمون کلی کې یو ډنډو او یو چې دی ورسره بل واله وه هغې کې به میان ډېر زیات راتلل. بیا څه موده داسې راغله چې ورځې ملګري همغه طرف ته لاړو خو هغې کې میان نه و.
چې مو وجه معلومه کړله په هغې کې قدرمنو خلکو ګندونه غورځول. اوس مونږ چې دې ماحول په خپله هغه ځان ته ګنده کوو، په دغې باندې خبرې کوو، خو یو وړه شانتې دمه او د دمې نه پس چې راشو په دغې به نورې خبرې د پروګرام په اخري برخه کې کوو. مونږ سره اوسئ. قدرمنو په پروګرام کې درته یو وارې بیا ستړي مه شي وایو ماحول ځان ته په خپله هغه ګنده کوو. د دمې نه وړاندې مونږ چې دی د ابي الودګۍ متعلق او د نصاب متعلق بغزما صاحب خبره اتره کوله. که راته ووایئ په نصاب کې داسې اسباق داسې لیسنز هغه شاملول څومره د نن وخت مهم ضرورت دی؟ مونږ خو په ټول کتاب کې وګورو 2-3 سبقونه پکې اچولی شوي، خو د ماحول دپاره د ماحولیاتو دپاره څنګه چې انوایرمنټل ساینس ډپارټمنټ چې دی په هغې باندې ریسرچ کوي، خو په پرایمري لیول کې داسې کوم یو کتاب په ځانګړې توګه هغې لپاره نه دی مختص. دې نه وړاندې زه غواړم تاسو کومه د حواله ورکړه چې هغه میان هلته ختم شي. وړوکې غوندې یو ریپورټ مې کتلو د یو بهر د یو عرب ملک ریپورټ، هغې کې یو کس چې دی نو هغه اسپتال کې داخل شي، هغه ته څه د اکسیجن پرابلم وي، نو هغه ته هغه اکسیجن ورته ولګوي او 40 غنټې پس هغه د اسپتال نه چې کله فارغوي نو هغه ته بل ورکړي. نو هغه زما په خیال چې 600 ریاله یا څومره نو هغه چې بل وګوري نو سړی ورته په جړا شي. او د عمر یې تقریبا 60 کالو نه زیات عمر یې د دې کس. نو هغه کسان ورسره چې کوم خواوشا کې هغوی ورته ویل چې یاره خیر دی دا پیسې به مونږ ورکړو لکه ته جاړه مه. هغه ورته وایي چې نه دا ښه مالداره سړی خو دوی ته پته نه وي. هغه ورته وایي نه په دې نه جاړم چې دا پیسې زه ورکولی شم، خو زه دا سوچ کوم چې د 40 غنټو تاسو مانه دومره پیسې واغشتې او زه د 60 کالو نه چې دی الله تعالی ماته مفت دغه اکسیجن راکوي. سبحان الله. نو د دې سترګو کې مې اوښکې راغلې چې څومره لوی ذات، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دغه هوا به موږ صفا ساتو. ډېر ښکلی مثال، ډېر ښکلی. بله دا ده چې تاسو د نصاب طرف ته اشاره وکړه. موږ چې به کله سکول کې موږ خو ټاټ سکول کې سبق ویلی دی که نه، او پته نه لګي چې ویلی هم دی او که نه هم دی ویلی، خو لکه هغه ټایم چې به څنګه سبق وکړه په اردو او پښتو مکس کې. نو زموږ په سکول کې به سرکاري سکول کې به داسې و چې د هر ماشوم په نوم به یو کیاري وه، وړوکې شان کیاري به و، هغې کې به مونږ یو لرګي کې خپل نوم لګولی او کاغذ باندې لیکلی. زمونږ به روزانه دا ذمهواري وه چې موږ به هغې کې سهار به ورته اوبه مچوو، هغې کې به مونږ بوټي هم کرل. دا هغه وخت چې کم څه به وو که نه. بیا چې مونږ کالجز ته رالو نو هلته به سوشل ورک و. سوشل ورک په دا و چې هر کال کې به یو 20-25 ورځې داسې وي چې مونږ ته به ویل چې تاسو صفایي وکوئ، بیا به مونږ په بوټو باندې پاڼې به راټولې کړې، بوټي به مو کرل، چونه به هم پرې ولګوله. ټیک شوه، هغې ته به هم ګوډ وکړو، کور نه به هم لوټې او د ډبي مبي راوړل، هغې ته به دغه شی ختم شوی دی. مطلب نصاب کې ټیک د تاسو به سبق خو واچوئ، خو څو پورې چې تاسو اکټیویټي بیسډ لرننګ نه کوئ که نه. نو اوس موږ ګورو چې موږ سره په یونیورسټیانو کې سوشل ورکس ډپارټمنټس دي یا دغه انوایرمنټل ساینسز دي، او د هغې هم ظاهره ده چې پرایورټیز د دې وخت د دې دور د تقاضو مطابق چونکې کمپیټیشن دی نو هغوی سره دومره ټایم نشته چې هغوی په بوټو باندې چونې ولګوي. هغوی خو به ظاهره د خپل سمسټر دی، هغوی به ځان له خپل ګریډ ښه کوي، مخکې جابس دپاره به اپورچونیټیز ګوري. نو په کار دا ده چې مطلب یو افیشل سټیټس دې ته ورکړی شي، دا لازمي شي په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسټو کې چې هر ماشوم ماشومه الګ جینۍ چې کوم دی دا به د خپلې برخې یو سوشل ورک کوي او د هغې کنټریبیوشن به راځي ماحولیاتو ته. یعنې په پرایمري لیول به دا چې دی نو موږ خلکو ته سکول کې به مونږ کول. دا عادت ما ته اوس پته ولګېږي چې دا تاسو ته د ماشوموالي نه درکړی شوی دی چې یاره لکه په سکول کې بوټي او په هغې باندې خپل نوم نو هغې ته به ته خامخا زیات هغې کې چې بیا د کم ماشوم کیاره کې زیات ګلونه یا زیاته بشنه وه که نه، هغه ته به یو 2 نمبرې زیاتې هم ورکولې که نه، یا به له استاد چې دی نو کله کار ده چې لکه د نن هغه د ایجوکیشن محکمه په دې کې کار وکړي. په دې ځکه زه هم چې دې ته سرکاري سطح باندې په کار ده چې د دې سرپرستي وشي، او دغه سبقونه الریډي د ماشومانو دومره ډېر شوي دي په انګلیش میډیمس کې، پرایویټ سکولونو کې ټایم هغوی سره نشته، خو دې له دې لږ وخت وباسي چې یو خو به د دوی فزیکل ایګزرشن کېږي، بل به دوی او بل کم انسان چې خاورې ته بوټي ته نیچر ته نږدې که نه د امیونټي هم زیاتی.
دا اوس مونږ وکتل صحیح. کورونا کې کنه صحیح. نو مونږ شکر الحمدلله مونږ په هغه خلکو کې چې مونږ ډېر ښه پاتې شو هغې وجه دا ده چې مونږ ډېر رف ټف ژوند تېرو مونږ زمیندارۍ نه کوو مونږ چې دی نو د غرونو نه لرګي راړو واښه راړو د کویانو نه اوبه راړو ټیک شو په خاورو کې کارونه کوو که نه دې سره به ماشوم چې دی ایمیون کېږي خو بغزمان صاحب دا تاسو چې کومه خبره وکړل د دې ته مونږ وجه څه ده چې لکه مونږ غیر نصابي سرګرمۍ وایو نه دا غیر نصابي نه ده دې ته به غیر نصابي ویل خو اوس سمو دو شوه دې ته هم نصابي وایي مخکې به دې ته ایکسټرا کریکولر ویل صحیح. نو ماشومانو به دې کې دلچسپي نه اخیسته چېرې دا ایکسټرا پکې لاسه شی دی که نه غیر نه اوس دې ته هم نصابي وایي هم نصاب مطلب دی. کو کریکولر دا د نصاب برخه ده مطلب کوم څیز چې تاسو په کتاب کې په کلاس کې وایي په کار دا ده هر سبجیکټ دپاره زه دا وایم بطور یو طالب علم یا په یونیورسټۍ کې زه کار کوم چې د هر سبجیکټ دپاره دا ضروري ده څنګه چې موږ جرنالیزم کې تاسو وکړل چې کوم څیز موږ په کتاب کې په کلاس کې وایو په کار دا ده چې هغه د موږ عملي طور هم کوو قدرمنو دا ډېر زیاته ضروري ده چې د کتاب نه علاوه یا په کتاب کې مونږ داسې کومه خبره وګورو چې هغه مونږ عمل ته راوړو د ځان سره چې د هم عمر زمونږ د عمر کم ملګري دي هغه را ځان سره په دغه کې راوچت کو چې نن دا سبق عملي کول دي راځئ لږ ایکسپریمنټ پې وکړو لږ تجربه یې وکړو چې دا یعنې مطلب ښه کیدی شي که بد کیدی شي نو هغه به هم راته معلومه شي ستاسو د پیژنګلو سره هندو پنچایت لیکلی دی هندو پنچایت په بنیادي توګه څه څیز دی هغې کې تاسو څه کوئ ہندو پنچایت ایک مذہبی جماعت ہے اور ہندو کمیونٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں یہاں پر پاکستان میں مکمل آزادی ہے ہر اپنے جو پریئرس کی اپنے پرفارمنس کی جو بھی ہماری ریلیجس پرفارمنس ہوتی ہیں اب بات ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو کس طرح گرین کرنا ہے تو ہماری اب یہ کوشش ہوگی جیسے کہ ماحول اب چل پڑا ہے شجرکاری کا اور ہم اس میں بالکل ہر طریقے سے حصہ لیں گے اور لے رہے ہیں دوسری طرف اب جب بات صفائی کی آ گئی ہے تو آلریڈی ہمارے دھرم میں صفائی بہت ضروری ہے انسان کی صفائی بھی ماحولیات کی صفائی بھی په دغه پنچایت کې چې څونه تاسو سره لکه ممبرز دي جی څه کولی شئ لکه د ماحول دپاره لکه څه فکر کولی شئ چې او یاره دا ډرایو چې کوم شروع کیږي نو په دې کې چې دی لکه زموږ موجودګي ډېره زیاته ضروري ده یا موږ په انفرادي توګه باندې دا مهم په ځان له باندې چلولی شو دیکھیں جی ہم اپنی جان کے لیے بھی اگر اس ماحول کو اپنائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے دوسروں کے لیے بھی اگر ہم کریں گے تب بھی ہمارا فائدہ ہے جب ہمارے میں ایک صفائی اور کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو ہمیں اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور ہو رہے ہیں ہوتے ہیں اگر آپ اپنا گھر صاف رکھیں گے تو آپ کے نزدیک کوئی بھی بیماری نزدیک نہیں آئے گی اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ انسان کی صحت کا اگر آپ صاف ستھرا رہیں گے تو آپ کا من آپ کا دل آپ کا ذہن بھی صاف رہے گا آپ کے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوگی صاف ستھری طور پر ہوگی تو ہم چاہیں گے کہ صرف ہم اپنی قوم کو نہیں ہم تمام پاکستانی قوم کے لیے کام کریں گے اور کر رہے ہیں تاکہ یہ آلودگی سے ہمیں چھٹکارا حاصل کریں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ ماحولیات پولیوشن جو ہم نے ختم کرنا ہے وہ بھی اس پر بھی سوچنا ہے کہ ہمارے شہروں میں کتنا دھواں ہوتا ہے اور ماحول میں بڑا پرابلم ہوتا ہے سانس نہیں لے سکتے ہیں تاسو وختي خبر وکړه چې دا ډېره ښه خبره هم ده چې له پاکستان متعلق ستاسو دغه ریمارکس چې لکه آزاد ریاست کې اوسېږو ازادي راته حاصله ده موږ د بغزمان صاحب مثال چې څنګه درکړو چې لکه موږ د دوی نه دا زده کړي دي او دا د دوی چې دی لکه زموږ سره د استاذۍ نه علاوه چې دی یو ملګرتیا هم ده نو دا مو زده کړي دي چې که چېرته ځې د ځان سره بوټي اخله او د بوټو دغه مینه زما چې څومره عمره ملګري دي موږ هم دغه چې دی عادت دی چې لکه که کوم چېرته هم ځو نو موږ د بوټو په کروندې باندې زیات چې دی هغه سوچ کوو ستاسو لکه دغه پنچایت یا ستاسو چې کومه کمیونټي ده څه فکر درته معلوم شته چې لکه اوسه پورې به په کومو کومو علاقو کې څومره بوټي لګولي دا خو جی نن سبا خو هر کور کې مونږ یو بوټه خو خامخا لګو دا خو زمونږ اوس هغه سکیم کې شامل شوی دی که نه
और इंशाल्लाह बको صحیح अकबर टोल मासूमान लाओ के बदाकार हो गई तासोस शुरू हो गई, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने ये काम शुरू कर दिया है। हमारे जो भी सोसाइटीज़ के लोग हैं उन्होंने ये शजरकारी का और क्लीनेस का काम शुरू किया है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि ये सफाई जो है, आलूदगी जो है, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से शुरू करनी चाहिए और शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात है, आजकल आपने देखा कि हम टीवीज़ पर भी देख रहे हैं कि कराची में कितनी बुरी हालत है। बारिश हो गई है, उसके बाद वो गन जो गडर्स थे वो भी उबल पड़े हैं पानी के साथ, लोगों को बड़ी पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है ना। हमारा खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही से ग्रीन है, हम इसे मज़ीद ग्रीन कर रहे हैं, बल्कि अब इसे नहीं पूरे पाकिस्तान को हमने ग्रीन करना है और साफ और शफाफ करना है। ډیر ښکلی میم کیا وجہ ہے عام لوگوں کا رویہ اتنا سخت کیوں ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کا اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور سخت اس لیے ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام نہیں، یہ دوسرے کا کام ہے۔ جب ہم اپنا کام جو ہے وہ کرتے جائیں، جیسے اب ہم اپنے گھروں کا کچرا اٹھا کے دروازے پہ کے باہر سڑک پہ یا ایسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس صفائی کو ہم نے اپنے گھر کی تو کر لی، لیکن اپنی گلی کو، اپنے محلے کو بھی صاف رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور اس سخت رویے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور بلکہ ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا، اور جب تک ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تب تک ہم اپنا ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کا ماحول اچھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی شخصی ذات سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، اور جب ہم انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے خیال رکھتے ہوئے، ان سے محبت رکھتے ہوئے، ان ساری سخت رویے کو چھوڑ کر جو ہے صبر کا اور تحمل کا اور ٹالرنس کا جو ہے رویہ اپناتے ہوئے اپنے معاشرے کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے تب تک بہت سارے پودے جتنے مرضی ہم لگا لیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر لیں، لیکن جب تک ہم شخصی طور پر اپنے آپ کو نہیں توڑتے، جب تک ہم شخصی طور پہ دوسرے کا احساس نہیں رکھتے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یقیناً ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہی ہے، اور جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، تو تب ہمارے رویے جو ہیں وہ یقیناً بدل جاتے ہیں۔ بازمان صاحب ویره څه ده؟ لکه موږ اکثر چې ماشومان وایي لکه هغه د پیشو ده، هغه چې په پیشو ویده کوو او چې د یو فرضي نوم ورته ایښودي، نو دا د ماحول په هکله باندې ویره څه ده؟ ویره دا ده چې یو تن چې دی نو هغه یو مشر کس و 80 او یا کاله عمر یو هغه چېرته بوټی کاره، یو بل سړی پې تېرېده، هغه ورته وایي چې کاکا څه کوې؟ نو وایي چې بوټی کرم. وایي دا د څه بوټی دی؟ نو هغه ورته ویل چې دا د دې میوې بوټی دی. صحیح شه. نو هغه ورته ویل چې ته خو به کال 2 پس مړ شي، نو دا ته څه له دا بوټی کرې؟ نو ده ورته ویل چې یاره دا مونږ چې کومه میوه خورو که نه، نو دا زمونږ مشرانو بوټي کرلي وو، نو مونږ میوه خورو، نو دا زه چې کوم کرم نو دا به زمونږ راتلونکي نسلونه خوري. ډېر ښکلی. نو دغه یره ده چې یاره زه خو به بوټی وکرم نو زه خو به نیم نه، ته بل دپاره سوچ کوه. وختي مونږ خبره وکړه چې ته د نورو دپاره سوچ کوه، نور خلک به تا دپاره سوچ کوي، او د الله داسې نظام دی چې ته د چا دپاره ښه سوچ کوې نو قدرت به تا دپاره ښه سوچ کوي که نه. او بل دا ده چې وایي ته بل دپاره هغه څیز خوښوه کوم چې ته ځان دپاره خوښې، نو دغه یره به زمونږ قدرتي طور ختم شي. بس مونږ به د بل دپاره سوچ کوو چې یاره زه دا بوټی کرم، بس چې فایده یې هر چا. ما داسې خلک کتلي دي چې هغوی کورونو سره بهر چې دی د سبزیانې کرلي دي، ګلونه یې کرلي دي، او هغوی په خپله نه استعمالوي. هغوی وایي چې بس مړه څوک د چا ته ضرورت دی راځي دی وړي دی شوکی دی پخی دی او مونږ ته دی دعا کوي. نو دغه یره چې مطلب زه به وږې پاتې شم، زما په سر به سوری نه بوټی به نه دا به نه، دا هر څه الله ته پرېږده که نه، او بل دپاره سوچ کوه او دغه یره د زړه نه وباسه او الله به دې کامیاب کړي. څرنګه لکه مونږ وختي چې د رویو متعلق د میم سره خبره اتره وکړله چې لکه دا سختې رویې دا لږې نرمې شي او ځان سره چې دی لکه ماشومان هم کو، سپین روبه مشران هم کو، په دغه کې زلمي هم کو، او د نن نه د دې پروګرام نه پس چې کم از کم زموږ سره ملګري یو بوټي خو خامخا وکري، نو څنګه لکه دوی دغه چې دی یوه لار وروښایو؟ د اونرشپ
پکار دی چې زه اون کم چې دا خاوره زما ده، دا کور زما دی، دا وطن زما کور دی، دا کوڅه مالت چم گاونډ دا زما دي او دا به زه ښکلی کوم او زه چې دا ښکلی نو زه به پکې ښکلی ښکارم. چې کله موږ دا اون کو موږ مصیبت دا دی موږ وایو چې یاره بل به وکړي، حکومت به وکړي، زه خو دلته نه روان یم، د کرایې کور دی، زه خو ښار کې پاتې کېږم، د کلي څه پروا کوم نه. چې زه کم ځای کې یم که نه هغه د ځناورو باره کې وایي چې کم ځای کې کیني که نه نو لږه لکۍ ووایي ځان ته ځای صفا کړي. دا سوچ په خپلولي چې دې ځای کې زه پاتې کېږم، زه به ژوند کوم، نو که زما ګیر چاپیره ماحول ښکلی صفایي شینی نو زه به ښکلی ښکارم. بازما صاحب تاسو یو خبر وکړله چې ډېرو خلکو چې دی هغه د کورونو بهر هغه سبزیانې کرلي، ځینو پکې چې دی لکه هغه دغه شانتې د میوو بوټي هم کرلي وي. حکومت چې کوم مهم شروع کړی و د بوټو د لګولو، په دې کې بیا موږ ډېر ماهرین داسې وکتل چې هغوی دغه رایه ورکوله. زه وایم چې په دغه باندې ستاسو هم فکر واخلو او هغه د معیشت لپاره هم یو ښه ګام هغه یادېده چې که د دې په ځای باندې د میوو بوټي باغونه هغه ډېر زیات کرل شوي د هرې سیمې چې دی لکه ځان له هغه یو پیژنګلو د هرې سیمې ځان له یو ښکلې میوه، نو هغې نه چې دی لکه ډېره پنګه هغه چې دی قامي خزانې ته ترلاسه کېدی شوه. هغه فروټ فار آل یو کمپین شروع شوی و، گورنر صاحب د هغې افتتام کړی و، شاه فرمان صاحب. هغه همدغه وه چې مختلفو ځایونو کې چې لکه کوم ځای کې دا داسې بوټي چې د هغې نه میوه نیسي او نه یې سوري یا دا قسمه که نه، چې د هغې په ځای مونږ میوهدار بوټي ولګو چې مطلب هغه خلک چې کم بازار نه میوه نشي اخیستی، باغونو نه نشي اخیستی، نو هغوی ته به په لاره کوڅه کې په سړکونو باندې هغه میوې میلاویږي. نو یو دا ده چې د هغوی ضرورت هم پوره کېږي او د هغوی هغه پیسې به هم بچ کېږي. ظاهره د نشي افورډ کولی، یو خو دا خبره وه. بل تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه هغې کې دا ده چې موږ ته الریډي پته ده چې کم ځای کې کم شیزونه ښه کېږي، کم ځای کې کم باغونه دي. پکار دا ده چې د هغوی د ډاډګیري نه وشي، هغوی ته د نور سهولتونه ورکړی شي، که د هغوی د مطلب څه سپری ورته پکاري، څه دوایي پکاري، څه سره ورته پکاري، هغه د ورته په ارزانه بیه ورکړی شي. او بل دا خبره د یقیني کړی شي چې منډای ته د دوی دا سامان چې دی په وخت راوړلی شي او چې کوم زمیندار دي هغوی ته د پوره معاوضه ورکول یقیني کړی شي، نو خلک به پخپله انکریج شي او تاسو به ګورئ چې هر څه به عام شي. څوک پکې چې دی لکه زیات هغه برخه اخیستی شي، لکه ګوره تاسو چې دی لیکوال هم یې، شاعر هم یې، دغه شانتې د ښکلي غږ نه چې دی لکه خلک هغه محظوظ کوی هم داسې په قامي مینه باندې چې دی لکه هغه سندرې هم هغه موږ ستاسو اورېدلې دي. دغه شانته چې دی لکه د استاذه الارم هم دا براډکاسټر هم یې، په ریډیو کې هم چې دی لکه خپله برخه هغه ورکوی، په اخبار کې هم لیکل کوی، کالمسټ هم یې. دې کې چې دی لکه زما د خبرې غرض دا دی چې کم کسان د ځان سره په دې مهم کې ملک چې هر تن د خپلې برخې کار وکړي. ګورئ جي دا کم پوهه خلک خو چې دي که نه دا لږه خواري غواړي، دا به زه ورته کوو. نو پوهه خلکو ته خو صرف اشاره پکار ده، دا کم خلک چې نه دي پوهه، تعلیم یافته نه دي، یا هغوی کې دا شعور نشته، یا هغوی په داسې ځایونو کې پاتې کېږي چې هغوی د ګلوبل وارمنګ نه دي خبر، ماحولیاتي آلودګۍ نه دي خبر، ماحولیاتي خیرنوالي نه دي خبر. په دې کار پکار دی چې دوی ته مونږ ووایو چې د دې دا نقصانات دي، چې تاسو کله هغه پوهه کوئ بس دا یو چین دی، نور خلک به بیا هغوی په خپله ځان سره ملګري کوي. نو انفرادي طور هر سړی دې دا ذمهواري واخلي. قدرمنو د بغزمان صاحب د خبرې نه پس پروګرام هم په دغه کې راغونډوو چې که د دغې سیمې لیکوال دی، که د دغې سیمې هغه سندرغاړی دی، که د دغه سیمې مشران دي، که هغه د جرګو مشران دي، که هغه هم دغه شانتې نور چې څومره معاشرتي مسلې دي په هغې کې خپله برخه کردار ترسره کوي، که هغه حکومتي دي، که هغه نان دغه شانتې ګورنمنټل دي، هغه چې دی لکه غیر سرکاري دي، نو هر تن به چې دی په دغه کې راپاسي او بغیر د څه لالچه. لالچ کې دی لالچ به صرف دا وي چې مستقبل چې دی هغه ځان ته محفوظ ساتو او خپل مستقبل چې دی هغه جوړول دي. اوس په دا کې څنګه په دې ټولو خبرو کې یو خبره چې دی هغه د خپل ژوند چې دی نو هغه برخه جوړه کړئ. که هغه بغزمان صاحب وختي چې دی نو څنګه د ذهني آلودګۍ متعلق خبره وکړه، نو ذهني آلودګي چې دی دا نن زموږ چې څومره کتونکي دي باید چې هغوی خپل ماشومان ځان سره کښېنوي او د انوایرمنټ په هکله، د ماحول په هکله باندې هغوی ته معلومات ورکړي چې بچو ستاسو راتلونکي چې کوم 10 کاله دي دا ډېر زیات هغه حساس دي، نو باید چې تاسو په دغه کې فکرمند شئ، په دغه کې کار وکړئ. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو پنډت صاحب، پروفیسر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو، میم ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې راته راغلې، وخت مو راته راکړه، ډېره زیاته مننه کوو، ډېر زیات خوند یې وکړ. او قدرمنو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ مو وکتو او په تلو تلو کې د یو بوټي د کروندې درنه غوښتنه کوو چې یو بوټی خامخا د خپلې برخې وکړئ او د خپل ځان ورسره هم ډېر زیات
خیال ساتیں. دلوی اللہ پامان.